السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زه تاسو ته یو اهم خبره کوم. ګوره دا منافق دا بې غیرته به تاسو ته ښکاري په سکرین باندې چې ګډې وډې خبرې کوي او په زول لګیا وي، پته نه لګي چې دا چا روچت کړی دی، یورپ ته مغربي تهذیب والا روچت کړی دی او دا بې غیرته دا غول خوري چې په 25 دسمبر باندې به د دنیا ختمیږي او قیامت به راځي. نو ټول خلک هم پریشان دي چې رښتیا به قیامت راځي. دا خبر رښتیا دی، حقیقت دی. هغه حقیقت خو نه دی، خو د خلکو زړه کې هغه شک اچوي او تشویش کې خلک واقع کوي او خلکو له یو دوکه ورکوي. نو وګورئ، اول داسې خلک رونیسئ که ښه سخته سزا ورله ورکوي او که دا نه نو بالکل جرم ورکوي، قتل کوي. دا بې غیرته خلک د ځان نه خبرې کوي، افواګانې پیلاوي د خلکو. هسې هغه ایمانونو کې چې کوم شک پیدا کوي، زمونږ د عوام ورونو، زمونږ د خلکو مؤمنانو ورونو په زړونو کې دي شک اچوي. دغه رنګې به د نبي علیه السلام دور کې دا یهودیان به هم و، د خلکو په زړونو کې به شکونه اچول، د مؤمنانو د صحابه کرامو زړونو کې به شکونه اچول. نبي علیه السلام به راغو، د هغه هر قسمه شک او شبهې به ختمې کړي. نو دا بې غیرته هم را پاڅېدلی دی، دی چې په 25 دسمبر باندې به قیامت راځي او دا دنیا به ختمیږي. نو ډېر داسې سپي دي په سوشل میډیا غاپي ګډې وډې وایي. نو ګورئ عزتمندو، ځان ښه خبر کړئ. واړه علامات چې کوم د قیامت یا ټول ظاهر شوي دي، باقي غټ علامات دي. دغه رنګې امام مهدي به راځي، دغه رنګې هغه سره به 2 مددګاران راځي، منصور او وغیره. دغه رنګې یاجوج ماجوج به راځي، عیسی علیه السلام به راځي. دا غټ علامات کوم دي؟ غټ علامات لا نه راغلي او په دې ځمکه به چې کوم دی د هغې نه په دې ځمکه به یو قسم چې کوم دی مؤمن نه وي، ټول خلک په کافرانو کفر به وي. هله به چې کوم دی قیامت راځي او دا کومې نشانې چې تاسو ما بیان کړې، دغه رنګې یاجوج ماجوج راتلل، ذوالقرنین بادشاه، دغه رنګې عیسی علیه السلام، امام مهدي، دا واقعي به راځي مخې ته. د هغې نه بعد به شرعي نظام به راځي، ټول شریعت به وي د عیسی علیه السلام دور کې، امام مهدي صاحب دور کې. د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا قیامت راځي، ټول به کفر شي. مطلب دا چې بالکل هغه حدیث مفهوم دا راګیري چې یو سړی به په دنیا کې پاتې نشي چې کلمه ګو وي. نو که یو پاتې وي هم قیامت نه راځي، چې هغه وفات شي بیا به قیامت قایمیږي. نو کوشش وکړئ داسې خلکو بیانات مورئ او شیر کوئ هم دی غول خوري او خپله عقیدې بچ کړئ. په احادیثو کې چې څه راغلي دي، په قرآن کې الله رب العزت څه راوړي دي، هغه دغه خبرې دي. دا غټ علامات نه بعد به بیا قیامت راځي. په لکو مسلمانان موجود دي، په کروڑو مسلمانان موجود دي، په عربو مسلمانان موجود دي چې یو کلمه ګو موجود وي نو قیامت په نه راځي. او دا بې غیرت وي چې په 25 دسمبر به دنیا ختمیږي. یا خو دا بې غیرته دې دپاره را پاڅېدلی چې ځان مشهوري، او یا دا د مردار بچې دې دپاره را پاڅېدلی دی چې هغه د مؤمنانو زړه کې شک اچي، د یهودو سازش دی او شک اچي د مسلمانانو زړونو کې، نو خپلې عقیدې محفوظې کوي. دغه غټ علامات به راځي، قیامت به راځي، هغې کې شک نشته دی. خو هغه حدیث ځان ته رعایت کوي، مشهور حدیث دی چې یو د کلمې والا ژوندي وي، یو مسلمان ژوندي وي، په مخ د ځمکه باندې قیامت په نه راځي. چې کله هغه هم وفات شي بیا به قیامت راځي. نو دا یو اهم پیغام مې تاسو له درکو. دا ویډیو هم شیر کړئ که په فیسبوک کې، دغه رنګې که په یوټیوب چینل کې هم دا چې کوم دی سبسکرایب کړئ، مخکې بوځئ. دا ویډیو هر مؤمن وورئ او هر چا ته ورسوئ چې الله رب العزت تاسو ته فایده ورسوي، نورو ته هم فایده ورسوي. الله دې زموږ ایمان محفوظ کړي، زموږ خاتمه دې الله رب العزت په ایمان سره وکړي. جزاکم الله خیرا.